مخکې آیت مبارکو کې الله تبارک وتعالی دا مضمون بیان فرمایل چې د ټولو انسانانو واپسي د الله رب العالمین مخې ته هغه کېدونکې ده او الله جل شانه په هر څیز باندې قادر دی. څرنګه چې د دې ټولو مخلوقاتو په پیدا کولو باندې قادر دی، دغه شانتي دوباره خپل ځان ته راجمع کولو باندې او په ودرولو باندې هم قادر دی. او مشرکینو او منافقینو چې کوم یو باطل خیال او ذهن تصور دا و چې یاره مونږ د دین اسلام او د پیغمبر اسلام خلاف چې کوم زموږ سازشونه دي، بس دا به زموږ په سینو کې پټي او زموږ کورونو پورې محدود وي او زموږ مشورو پورې محدود وي. الله رب کائنات فرمایي چې دوی داسې کوي چې خپلې سینې راټولې کړي چې زموږ د راز فاش نشي، چاته پته ونه لګي. الله تبارک وتعالی ته هر څه معلوم دی، کوم څه چې تاسو پټوئ او کوم څه ښکاره کوئ، الله رب العالمین د سینو په رازونو باندې باخبره دی. او اوس په دې ځای کې د الله تبارک وتعالی قدرت کامله بیان دی چې هیڅ یو زنده سری په مخ د ځمکه باندې داسې نشته مګر دا چې الله رب کائنات د هغه د روزي او د هغه د رزق انتظام، انصرام، اهتمام په خپل ځان باندې اخیستی دی. یعنې چې څومره زنده سری په دې مخ د ځمکه باندې ژوند کوي، که په هوا کې دی، که په سمندر کې دی، که په سړو کې دی، او داسې د ځمکې د پاسه دی، په غرونو کې او په غارونو کې دی، د دې ټولو د رزق او د روزي ذمہ داري الله رب العالمین په خپل ځان باندې اخیستی دی. او دغه شانتي دا کم مخلوقات او کم ځای کې او په کومه حصہ د ځمکې کې ژوند کوي، دا ټول د یو پلو کتاب په شکل کې د الله رب العالمین مخې ته موجود دی. نو هیڅ یو شی ذره برابر په دې ټول کائنات کې داسې نشته چې د الله تبارک وتعالی د ذات نه پټ او پوشیده او پنهان وي. لہذا الله تبارک وتعالی فرمایي وما من دابة او نشته د هیڅ یو تلونکي سادار فی الارض پزمکه کې الا علی الله رزقها مگر په الله جل شانه د روزي داوي ويعلم مستقرها او پیجنې د دوی ټکانه او مستودعها او د دې د ساتنې ځای کل فی کتاب مبین، هر شی په کتاب روښانه کې دی. وما من دابه نشته د هیڅ یو تلونکي سادار، دابة الارض چې څه ته وایي سادار په ځمکه باندې ګرځېدلو والا جاندار سیز، کاغه انسانان دي، کاغه حیوانات دي، کاغه کیړې مکوړې دي، کاغه مارغان دي، کاغه میان دي، او کاغه د جنس د ځمکې سره تعلق لرونکي په مخ د ځمکه باندې هر یو مخلوق دی. الا علی الله رزقها مگر په الله جل شانه د روزي داغي الله رب کائنات په خپل ذمہ داری باندې اخیستی دی روزي او رزق. او دا رزق الله رب کائنات د بر نه راکوزي، د دې تعلق د بر اسمان سره دی. خپل الله رب العالمین فرمایي وفي السماء رزقكم وما توعدون، تاسو رزق په اسمانونو کې چې کوم تاسو سره وعده کړی شوی. بیا د دې رزق تقسیم الله تبارک وتعالی په خپل قدرت کامله او حکمت بالغه سره فرمایي. دا د الله رب العالمین تقسیم دی، چاته رزق فراخ ورکړي او چاته رزق تنگ ورکړي. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. 24 پارک الله تبارک وتعالی 25 پارک فرمایي کچری ما د ټولو انسانانو ته فراخ رزق ورکړی وي، ټول یو شان رزق ورکړی وي، لبغوا في الارض په مخ د ځمکه باندې به بغاوت شو، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، لیکن زه د خپل اندازې مطابق د رزق ځمکې ته راکوزوم. الله تبارک وتعالی خپل اندازه مقرر کړی دی چې کم انسان ته څومره رزق ورکول پکار دي. او بیا په دې رزق کې د انسان جمله ضرورت داخل دي، خوراک، اسقاط. عموما چې رزق ویل شي نو موږ تاسو خوراک اسقاط ښکاري، حالانکه د انسان خوراک، اسقاط، لباس، توګنه او دغه شانتي د 40 غنټې ژوند، ښځه، بچي، اولاد، دا ټول په رزق کې داخل دي. نو لہذا الله تبارک وتعالی هر یو زنده سره رزق ورکوي. خو یو مؤمن ته چې الله تبارک وتعالی رزق ورکوي او یو کافر ته چې رزق ورکوي په هغې کې فرق دی. مؤمن له چې رزق ورکوي نو هغې ته رزقا حسنه ښکلي او ښایسته رزق ورکوي، او کافر ته چې رزق ورکوي نو هغه به طور استدراج او ډیل او یو مهلت هغه ته میلاویږي. نو لہذا د مؤمن او د کافر د رزق په منځ کې فرق دی. د مؤمن په رزق کې برکت وي، د کافر په رزق کې نحوست وي. د مؤمن په رزق کې الله تبارک وتعالی برکت ایښودی وي، د سره د برکت وعده وي، اگر چې لږ وي خو د هغه رزق په ذریعه باندې الله تبارک وتعالی دته دومره ښکلي او ښایسته حیات طیبه پاکیزه زندگی بدله ورکوي. اگر چې ظاهري اسبابو په اعتبار سره لږ وي خو په هغې کې چین او راحت او سکون دومره وي چې ډېر عافیت ژوند تېروي. او د کافر بظاهره باندې مال دولت ډېر زیات بې حسابه وي، خو بالاخر هغه خپل ژوند کې دومره تنګ شي. موږ تاسو وینو چې کوم خلک په ساینس او ټکنالوژي کې خپل عروج او انتها ته رسېدلی دی، خو بعض اوقات د عمر یو سټیج داسې راشي چې 50
شپته کاله نو معمولی د ژوند مشقت او تکلیف ویني نو هغه فورا خپل د ژوند خاتمه وکړي خودکشي کوي او کم کم ممالک چې دی هغه په ترقۍ په عروج باندې دی هغه ملکونو کې د خودکشي رجحان د ټول نه زیات د دې وجه څه ده د الله تبارک وتعالى له طرف نه چې د رزق کم تقسیم شوی دی هغه هغې نه محروم دي د کفر نه حسد د وجه نه د هغوی په دماغو باندې د هغوی په زړونو باندې د کفر نه حسد هغه طاري دی لہذا هغه نه حسد ته هغوی نوم یې دی ډیپریشن ټینشن وغیره دا نومونه حضرات علماء کرام فرمایي چې د مسلمانانو په مذهب کې د مسلمانانو په ډکشنری کې د مسلمانانو په جبو کې د دې معنی نه ملایږي چې دا ډیپریشن څه ته وایي دا ټینشن څه ته وایي د دې معنی نشته دی وجه دا ده چې مسلمان لپاره د ډیپریشن او د ټینشن تصور نشته دی الله تبارک وتعالى چې مؤمن ته مصیبت راولي ازمایش راولي یو غم راولي یو بیماری راولي دا د عروج سبب جوړیږي ترقی سبب جوړیږي د ګناهونو د معافی ذریعہ جوړیږي چې څومره سخت نه سخت بیماری ور باندې راځي هغه عمره بیماری د لپاره د رحمت ذریعہ وي د ګناهونو د معافی ذریعہ وي د درجات او بلندۍ ذریعہ وي د ګناهونو د لپاره د معصیت او نافرمانو د لپاره د کفاري ذریعہ جوړیږي د ګناهونو ورنه سره پاک شي نو لہذا مؤمن د لپاره ډیپریشن او ټینشن او داسې زونه سره د تصور نشته چې کله د الله تبارک وتعالى سره تعلق مضبوط وي نو د انسان د الله تبارک وتعالى سره تعلق مضبوط وي نو د هر غم په حالت کې هم د زړه مطمئن او خوشاله او چې کله تعلق مع الله کمزوري وي د الله تبارک وتعالى سره تعلق کټاوي مونږ او داس نه وي حقوق الله ضایع کوي حقوق العباد ضایع کوي او د دین نه کټ وي د قران کریم نه لري وي د الله سره تعلق نه وي نو بیا امراض دا ټینشن دی دا ډیپریشن دی دا انزایټي دا او دا د دې نمونه داسې نمونه چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کله تاسو زکات ورکول بند کړئ نو په تاسو باندې رحمت باران به بنشي او چې کله تاسو فحاشي او عریانی کې مبتلا شئ نو داسې بیماری به تاسو باندې راشي چې هغه تاسو ابا او اجداد په دغه بیمارو نمونه نه اوریدل نن چې کوم موږ تاسو حالت دي نو لہذا چې کله یو مسلمان د الله تبارک وتعالى سره تعلق مضبوط وي د خوف خدای وي للهیت وي تقوا وي د الله یره وي 24 غنټې د الله رب العزت یره او خوف د پزړه کې وي الله رب العالمین فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا چې څوک د الله نه ویریدو تقوا اختیار کړي د لپاره د هر مشکل نه د وتو لار وباسي ويرزقه من حيث لا يحتسب د لپاره داسې څنګه بزر رزق د ورکوم چې د په وهم ګمان کې نه ومن يتوکل على الله فهو حسبه چې په الله جل شانه باندې توکل وکړي الله رب العالمین د لپاره کافي شي نو لہذا رزق الله رب العالمین کافر ته ورکوي مسلمان ته ورکوي خو د مسلمان په رزق کې برکت وي سکون وي عافیت وي اطمینان وي د کافر په رزق کې نحوست وي بے برکتی وي بے خیری وي اگر چې په ظاهر باندې ډیر زیات وي خو په هغه کې هغه په هغه باندې چین راحت او سکون نشي حاصلولی لہذا موږ تاسو د الله تبارک وتعالى نغواړو ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه نو رزقا حسنا موږ غواړو بهترین رزق چې وي هغه کې هغه رزق سره سره مال او دولت سره راحت وي چین وي عافیت وي سلامتی وي امن وي نو لہذا الله تبارک وتعالى د هر زنده سری د رزق ذمہ داری په خپل ځان باندې اخیسته صرف رزق نه ويعلم مستقرها ومستودعها کم سادار مخلوق د ځمکې په کومه حصہ کې په هوا کې په سمندرونو کې په سړو کې په اونو بوټو کې په کم زیبانی ژوند کوي کل فی کتاب مبین هر شی په کتاب روخانه کې د الله تبارک وتعالى سره محفوظ دي د الله رب العالمین قدرت تامه هغه دومره مضبوط او مستحکم ذات دی چې د الله تبارک وتعالى په وړاندې یو کلو کتاب په شان کې چې د هر څه محفوظ دي